محمود غزنوي غوندي او یو خزا ولراله چې زما د زوی نه یو اندو ګوته غوسه کړې ده د پایو په کړهي کې ګوته ومنډله نو هغه اندو ته ګوته غوسه کړه محمود غزنوي وی چې زما د په خدای قسمی که زه ترغه روټه وخورم چې تر څو پورې مستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندستان نه نه اغسته محمود غزنوي د کابل نه را روانيږي او په ټول هندستان حمله کوي او بیا د سومنات بتخانه دروازې چې داغي خدایان پکې د هندوانو پراته وو داغه دروازې کابل ته یوړي د یوې ګوتې بدل د ټول هندستان ناغست د یو بزرگ سره ملاو شو د ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ابو الحسن خرقانی ورته وی چې بچیا چې څو وخت کې په سومنات باندې حمله کې نو دا زما خلقه واغونده او 2 رکعات نفل وکا او بیا په حمله وکا تماشا کوا چې سبا جوړي نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ملک د انسانیت ملک پاتې نشو که د انسانیت ملک وای نو دې بنن اعلان کړی وای چې خوشحالي په ټول پاکستان کې نشته ځکه چې زمونږ 14 نوجوانان هندوانو په میزایلو وشت ریډیو باندې لګیا دي په ټي وي باندې لګیا دي ملبدي خوشو ملبدي خوشو ملبا خلاړه ملبدي خلاړه خدای هم هلاک کچ هلاک نو عزیزانو یو ملک او یو وطن داسې وی چې چرته یو خو پکې سړی مونږه خزي او نر واړو زاړه تاسو ګورئ تر سبا ماخامه پورې تماشا کوي چې دی بسال جوړ کړي اوس قرآن یا حدیث یا محمود غزنوی را یادول دا د دې خلکو مخ کې اسي یو جوګت وشتل دي یو جوګت دا د جمعې مونسته چې کوم حضرات راضي کنه دام بس چونکې مجبور دي نو هغه مونږ کوي نو پکې دا یو سو غړې وړې مواوري پته باله لګي دا د رحمان بابا خبره وای د رحمان وینا بهل تدر پیاد شي د رحمان وینا بهل تدر پیاد شي چې دی یو دیوال ته مخبل ته دی شاشي دا کټ دی پوګه کی او دیره ته دی اوس او لاحت کې دی ورکوس کی او یو دیوال ته دی مخشي او بل ته دی شاشي او خلک در نټول لاړ شي بیا به پته لګي اریان په دیم او خپه په دیم چې کدا معتبران خزي او نر غړيږي او مزیم کوي کروڑونه اربونه روپۍ دي عيش ماشته اریان په دیم چې دا دړای وړي پوګ کړی او سیکل ور سره او رستي په دا سنبایلو یا جنډه لګولي او کله داسې دیړه پړه 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 پاو کله داسې دیړه اریان پته کډما غړیږي خدای کاروم داده بده خبره داده چې اصله غډش نن اصلي ټوله غړیږي لګیا اعلان شوه دی چې چا خچراغانو کو هغه ته ډېر لوی انعام ملاوي چراغان څه مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي فتح وکړه او جنگ به وګټلو نو چراغانونه به ابو بکر بچراغان کول عمر فاروق بچراغان کول حضرت عثمان بچراغان څه داغه خلکو خو لوی خوشحالي د اسلام دادا که یوم ربانی پتا باندې خدای پاک کړی دا نو الله ته سجده او لگاوا او د خدای شکر وباس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بوی کہ کہاں میں کہاں یہ نگہت گل کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی چرته زه
او چرته د ګلونو دا خسته بویونه اے د سحر بادا دا ستا مهرباني ده چې دا بوی دې زما سپېږمو ته راوړ. نو که تاسو په دې خوشحال یئ چې پاکستان شریف جوړ شوی دی نو خدای ته سجدې ولګوئ کنه. نو خوشحالي په ګډېدو کوئ او په ډمتوبې کوئ. دا قوم دی او دا ملک دی او دا سړی دی او دا بني آدم دی. اوه په ایمان دا په جماعت کې چې ناست یئ او خدای راستی که زما په خبره قسم په خدای چې ورځ تېرېږي دا حاجي صاحب خبره مې په دیړه راوري. تپوس مې ته وکړو چې حاجي صاحب ته ما چېرې په خندا ونه لیدې 20 کاله وشو. هغې ویل حاجي صاحب ما ته وایي مولانا صاحب چا ته وخاندم؟ د سړي زامن ورک شو، د سړي زوی نشته نو خاندې چا ته؟ سړي ورک شو. اوس مانه که څوک تپوس وکړي چې دا ښځې پرده نه کوي مالدا تپوس مانه ابټاباد کې چا کړی نو ما دا جواب ورکو چې پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے. پردہ چانکه سړونم خزي جوړې شو نو پردہ چانه سړی خو خزي دی. اوس که تاسو وایي زمونږ ګیرې دي نو ګیرې د ښځو هم کله کله کېږي. دلته زمونږ د کوڅه کې یو ښځه ده درته به وښیم ګیره هم شوې ده او برېتې هم شوي دي. راوې غواړم نه په ګیرو میرو نه ده ماما نه په ګومنځو ده، ګیرې د ښځو هم کېږي. د کم سړي چې دومره کنټرول نه وي په ښځه باندې چې هغه ته قیوم سټېډیم ته ځي او ګډېږي ټوله شپه، هغه څه ګیره ده یا د هغه څه برېتې دي؟ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې ويعلم ما فی الارحام، د دې معنا دا ده چې کومه نطفه د مور رحم ته لاړه شي هغه باندې خدای علم دی چې دې نطفې نه به نر جوړېږي او که ښځه به جوړېږي. خدا مې واورئ دا په غور واورئ چې دینه پس ته د خدای ټولې ښځې شنډې کی او دا نسل خو د خدای نه زیاتوي چې دا اوسنی نسل څه په لعنت دی. دینه پس چې کوم د سپي بچي پیدا کېږي چې دا بلا څنګه وي مونږ ته ګوره مونږ څه په نالت یو چې دینه پس کوم خلک پیدا کېږي چا بلا او دکانداران دي جاړي سودا نه خرڅېږي غرق شو کاروبار داسې دی. ما ورته مال داسې ریګمال کړی در باندې خدای نازل کړی دی چې څنګه د نواز شریف مخ او سر صفا دی داسې بم د ایمان نم صفا کوي د کاروبار نه بم هم صفا کوي. که خیري په ځمکه به ګرځئ د سپي غوندې بوی به وهئ چې چېرته به روټۍ نه چې ویې خورو. ښه خویا کړی یم وزیر اعظم دی که نه دی که نه دی ښه خویا کړی ریګمال کړی دغسې به دا ملک خویا او ریګمال کی او دی به تې بیا ځي خپل ځان یې ښه جوړ کړی دی او انشاءالله تاسو به د سپي غوندې بوی وهئ په لاره په مردارې پسې چې چېرته به صحیح چې ویې خورو. فی الحال قوم داسې دی. نوجوان طبقه وګوره در په در خاورې په سر ګرځي ټوله ورځ اخبار وګوري پلاني دی کې پوسټونه راوتي پوسټونه راوتي ورپسې دي پوسټونه راوتي پوسټونه به ستا مور له ورکړي پوسټ ورکړي. دا نن یو سړی راغی دا د ما ته مخامخ ناست دی د مسلم لیگ صدر دی په انګو کې 3 لکه روپۍ ته په دوکه په ویزو د پاره والی دي. ما ته راغی چې څه چل به ونه کړي مال چې د مسلم لیگ صدر دی هغه خو د نواز شریف خیا سنبی ده هغې نه به زما پلار والی چې د مسلم لیگ صدر یو ملاو د ریفرنډم زمانه کې هغه اول په نیشنل پارټۍ کې بیا مسلم لیگ شوی چې راپا بسې د ویل بیرونو ما مونځ کوئ ما اودس کوئ ما حج ته ځئ خو مسلم لیگ له ووټ ورکوئ دخل الجنته. په خدای باور
نو نن سبا خو دغه خویا کړو بچی دا غي باندې زمونږ وس چرته یو چپړاسی برتی کول زمونږ وس کې نشته یو سپای برتی کول زمونږ وس کې نشته ټول ایم این اے دیو ایم پی اے دیو صدر صاحب دیو جنرل سیکرٹری دیو دغه خلک او ان شاء الله نور بخوارې گئی دا سباله چې کومه نخره تاسو کوي کنه تاسو به د پیر په ورځ او د نه په ورځ د ځان تماشا کوي چې خدای به در سره څه کوي چې تاسو خوشحالي په ډمتوب او کنجرتوب مناوي نو تماشې به د ځان وکړي پنځه خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بلی چاته نشته یو داو چې قیامت به کله برپا کیږي دا باس ستاسو په مخ کې مارس کړو باران به کله کیږي دا باس ما ستاسو مخ کې عرض کړو دریم باس نن دا ده چې الله فرمایي ويعلم ما فی الارحام د مور په خېټه کې الله عالم دی چې دې کې بزوي وي او کدی کې بلور وي اوس خلق دا وي چې اکسرو باندې وغیرہ وغیرہ انډسکوپی باندې ماشوم چې خېټه کې تیار شي نو دا پته لګي چې دا الک دی او کدا جنایت علما لیکي چې ماشوم تیار شي نو دا غي الک او د جنایت پته خزو تم لګي دا د خزو د تجربه خبره ده چې په خېټه شي باندې زور وي نو الک وي او چې په ګست شي باندې زور وي نو هغه جنایت وي ماشوم چې تیار شي په خېټه کې د قران نه دا مراد نه ده قران نه مراد دا ده ويعلم ما فی الارحام کما نطفه چې د مور رحم ته لاړ شي او د مور نطفه ور سره یوځای شي نو الله فرمایي چې دغه وخت کې چاته علم نشتا چې د دې نطفه نه بالک جوړیږي او کجنه به جوړي د قران کریم مراد دا ده چې ويعلم ما فی الارحام پرهم د مور کې چې د نطفه نه بالغ جوړیږي او کجنه به جوړیږي دا سیوا د الله نه بل چاته علم نشته خبره ده چې سوچ دې ته پکار دی اگر چنن او سباله خټول پاکستان دم دی غړیږي لګیا دي بیگا په قیوم سټیډیم کې ټوله خزه غړې دي چاله پاکستان جوړ شوی دی او غړېږي دا د چا خزي وي دا د چا خزي وي چې د الکانو شاغت کولې او د پاسه باران شو نن او سبا د دې خبرو ته د چا خیال نشته کم ملک چې دین نوي هغه ملک د انسان د بچو ملک نه دی نا هغه ملک د انسانانو ملک دی کدا ملک د سړي د زامنو ملک وې پرون شپاړس کسا پجاس کې د هندستان د میزایل شکار شو تیکی او اډوکی معلوم نشو شپاړس کسا پکې سلور 15,000 افسران کدا ملک د سړی د زوی ملک وې دوی به جشن مناو کړي دوی به کړي ها وای تاسو